د چارسدې په تورنزو کلي کې د اول خان رسوا ادبي ټولنې لخوا د مشاعرې غونډه راجوړه کړې شوې وه، چېرته چې د دغې مشاعرې د سرپرست نظیر احمد نظیر د 2 کتابونو مخکتنه خم وشوه. دغه غونډه د خیبر پښتونخوا د وتلي شاعر اباسین یوسفزی په مشرۍ کې شوې ده. په دې غونډه کې د پښتونخوا صوبې د لرو پرتو سیمو نه راغلو شاعرانو د خپلو خیالاتو څرګندونې د شعر په ژبه وکړې. ورته حیران او پریشان پاتې شوم، درانه یې واخیستل په زور ګوزونه. خو زه دا وایم چې نظیر صاحب ډېر ښه دوست دی. زه د نظیر صاحب په کتاب چې ما نظر اچولی دی نو ما د یو پښتون شاعر په کتاب باندې نظر اچولی دی. زه د خپل ژوند قصه په کومه خوله دنیا ته وکم، د لوږې مړ یم او سر ته مې ټوپک پروت دی. چې خپلې مینې ته او ستا حسن ته ګوري شاکر، دا د یقین سره په یو پالنګ کې شک پروت دی. زما د مینې نور د دې نه لوی ثبوت نشته دی، که خاموشي ده که اظهار زما خبرې کوي. شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي، شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي، نو اباسین خو د خپل ځان اړوي. د کتابونو لیکوال نظیر احمد نظیر د راغلو ټولو مېلمنو مننه وکړه او د خپلو نورو کتابونو په هکله یې وویل. زما خو ټوټل کتابونه 4 دي. لومړنی کتاب چې کوم راغلی هغه د هغه ماښام په نوم باندې، بیا وختونه، او بل کتاب بیا هغه ماښام دی، او دا کتاب چې دا لارې دا ګودري. ټوټل 4 کتابونه دي. نو دا شاعري تقریبا زیاته زړه ده، 2015 پورې چې کومه شاعري شوې ده هغه ده، او د هغې نه بعد دی خوا نوره کومه شاعري چې موجوده ده انشاءالله هغه به هم د کتاب په شکل کې روانه ده. او د دې نه راتلونکی کتاب چې دی هغه به هم د اول خان رسوا ادبي جرګې د طرفه راځي، تاریخ نه هغه د ستورو په لار، دا 5م کتاب به انشاءالله. وتلي شاعر اباسین یوسفزی صدارنګ خبرې خیبر نیوز سره وکړې. موږ په کشرانو شاعرانو کې ډېر بیدار مغزه شاعر دی، ډېر تکړه شاعر دی، ژبه هم ډېره خوږه سوچه او روانه ده. د دې سره سره په خپله د قامي مرام نه او د قامي مقصد نه ډېر خبر دی. نو د نظیر صاحب نه زموږ په راتلونکي وخت کې ډېر توقعات دي چې دی به د خپل قام وطن دپاره ډېر ښه کار کوي، او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره به د خپل قلم نه او د خپل قام د ترقۍ دپاره به د خپل فکر نه کار اخلي. سالک جان سالک او ارشد جان شاهکار هم په دغه موقع باندې موجود وو. د تحریک ته سرپرست اعلی نظیر احمد نظیر صاحب د 2 کتابونو مخکتنه و، بیا هغه ماښام دی، او دویم دا لارې دا ګودرې چې زموږ د اول خان رسوا ادبي تحریک د سوري لاندې دغه کتابونه چاپ دي. اوس وخته پورې زموږ جرګه چې وه نو هغه اول خان رسوا ادبي جرګه تورنګزی وه چې علاقې پورې محدوده وه، دا شنغر پورې محدوده وه. نن د هغې موږ افتتاح وکړه چې هغه د هغې مقام موږ تحریک له ورکړه، اول خان رسوا ادبي تحریک. په دې مشاعره کې اقبال شاکر، فلک شیر خان، حسین احمد صادق، پروفیسر اول خان او نورو ګڼو شاعرانو ګډون کړی وو. د اول خان رسوا ادبي تحریک صدر ارشد جان شاهکار د ټولو شاعرانو په راتګ مننه وکړه. د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو، خیبر نیوز، چارسده.